هغه ستا ویډیو باندې ما ریاکشن کړی طارق پټان باره کې اصل کې طارق پټان ښه سړی دی، زه دا نه یم چې بد سړی دی، هغه ریسرچر ځان ته وایي، په هر شي ریسرچ کوي. نه ښه پوخ دی یو بنده دی که نه، زه ښه پوخ اهل حدیث یم. داسې داسې یې خوځوه اوس به دې لاس نه ستړی کېږي. مخکې به ګوره د سندرو ډېره مزه کوله مولانا، که هغه وخت کې به مونږ پوهېدو نه. یاره سندرې خو ما چېرته داسې نه ما سړی مړ شي نو دا په ولاړو موږو سورېږي، نو دې روډونو ته شي. چې کوم دی اختر تیر شو که نه، خو دې اختر کې مونږ او تاسو ولیده که نه، شروع را هر سړي غاړې ته ډول اچولی دی، په ګاډي کې روان دی. دې خلکو ته څه وی؟ دا مولا داسې چې دا پې عمل کوي، عمل کوي. دا نور هسې زمطلاق دلی. مجیب زلمی شاعر هغه ویل چې مولي صاحب جګړه اوسه ولیکې، بس دار څه ورته ماپ کا او دا دمامې او دا سورنې ورته ازادي کا بس. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه؟ شیخ البغدادي را سره ناست دی او یو څو خبرې به د سره کوو او یو څو تپوسونه به هم ترې کوو چې یاره دی څه ویلی شي، عقلي جوابونه ورکوي، نو موږ وایو چې یو څو خبرې دې موږ واورو. السلام علیکم. نو ولې عقلي جوابونه نه دي ټیک دی که نه؟ بس زه دا وایم چې دا خلک یې واوري او مستفید شي، دې لکه هر څه فایده ورته ورسي. زما د خبرو نه خو دوی ته فایده نه رسي. نه رسي؟ بیا دا ویډیو څه لکو دا اوس یې ګپ شپ دا اوس منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه مفتي ورته وایه، مفتي منیر شاکر هغه وایي که نه چې یاره دا قرباني چې تاسو کوئ نو دا نفلي عمل دی، مطلب که یو سړی مالداره دی نو که ویې نه کړه نو هېڅ پروا نشته دی. او بل طرف ته زه یوه خبره وکړم، بل طرف ته لکه حدیث شریف دی، نبی علیه صلات وسلام وایي صلی الله علیه وسلم چې یاره یو سړی مالداره دی او دې قرباني ونه کړه نو دا دې زمونږ عیدګاه ته مانځله نه راځي. اصل خبره دا ده چې زه خو لکه دونه علم خو زه ستاسو عمره نه لرم چې چاله د حدیث حواله ورکړم او یا د څه. خو مفتي منیر شاکر صاحب زه څه ویم، خو لکه هغه وایي چې آخرت کې پولیس رات نشته او قبر کې عذاب نشته او روجه کې تراویح نشته او اختر کې قرباني نشته دی او دې اوداسه کې مسه نشته دی او مړه په هر شي کې هغه څه نه څه کټوتي کړله لکه اساني. نو داسې ملایان هم ښه پکار دي نن سباني خلکو له که نه، یاره چې څه نه څه اساني خو ورته پیدا کوي که نه. لکه یو هغه مجیب زلمی شاعر هغه ویل چې مولي صاحب جګړه اوسه ولیکې، بس دار څه ورته ماپ کا او دا دمامې او دا سورنې ورته ازادي کا بس. دا ځینې خلک وایي اکثر وایي یاره دا دین صرف د ملایانو دپاره نه دی راغلی، نو موږ ته پته ده چې ملایانو له نه دی راغلی، دا ټولو له راغلی، خو دا ملا داسې چې دا پې عمل کوي دا نور هسې زمطلاق دلی. دا اوس دا اختر چې کوم دی اختر تیر شو که نه، خو دې اختر کې مونږ او تاسو ولیده که نه، شروع را هر سړي غاړې ته ډول اچولی دی، په ګاډي کې روان دی. دې خلکو ته څه وی؟ اصل کې داسې د دې دوه وجې دي. یوه وجه خو دا ده چې دا ځینې نار خلک دی، دوی ټول کال پې په ناره تېر شوی دی، ته به د اختر کې ماړه شي نو کله چې وږی سړی مړ شي نو دا په ولاړو موږو سورېږي، نو دې روډونو ته شي، دا ماړه شوي نو دا بیا دانګونه مو یو ګډېږي مو کنځلي م کوي، یو ځان هم په خلکو کنځي او بل هم کنځي او د ګاډو نه هم دانګي او مړاره لوبه کوي، نو دا ماړه شوي خلک دي. دویمه ته که فکر وکړې دا وختي ما دا خبره وکړه چې یاره دا د ډمانو نن سبا څه په ګډو وډو شروع کړله که نه، نو ډمانو ځکه په ګډو وډو باندې شروع کړله چې د مخکې به دا ډانسونه او ګډېده دا د ډمانو یو مخصوص کار و، مخصوص طبقه وه، دوی به پې ګډېده او خلکو به روپۍ ورکولې دې په بدله کې. اوس د دې ډمانو کار د نورو خلکو نیولی دی، لکه ما او تا د دوی دا کار نیولی دی. روډ ته مثال لکه د دې معاشرې خلک ویو که نه، دې روډ ته م وردانګو، په ټیک ټاک باندې هم ګډېدې دي خلک، خپلو بچو له ویډیوګانې کوي د ګډېدو، لوڼو له خویندو له زامنو له، نو د ډمانو کار د خلکو ونیو نو ډمانو ویلیو ختمه شوه، اوس هغوی په اوتو بوتو شروع نو وارو پار ترې خطا شوی دی، نه سندرې څه د اورېدو دي. مخکې به ګوره د سندرو ډېره مزه کوله مولانا، که هغه وخت کې به مونږ پوهېدو نه
یاره سندرې خو ما چېرته داسې نه ما یې په ورکوټوالي خو اورېدلي زه اوس هم کله ناکله یې میوزیک اورم دا مفتي منیر شاکر درته ویلي و هغې وویله مفتي منیر شاکر ویل چې میوزیک کې ګناه نشته که یو سړی سور دپاره اوري مزې دپاره نو یې اوري دي بس خوند دا خلک اوري د سور دپاره څه بل څه دپاره خو نه اوري که بل هم خیر لکه حدیثو کې تشریح کې علماو لیکلي دي که نه چې کم کس ګانه اوري نو لکه او مزه ترې اخلي یو کس اوس سر هم خوځوي نو د نه ایمان خارجېږي لکه کوپر طرف ته ځي او هغه وایي چې نه نو دا خو ګوره د فتنو دور دی 72 فرقې رسول الله یادې کړې صلی الله علیه وسلم اوس هغه څیز د 72 نه غوښتی دی په پښتنو کې یو څو فرقې وې ګورئ اوس ځینې بس اوس پکې شروع شوي ده یو پکې نوي نوي جوړېږي نو یوه پکې کاغه جوړه کړله چې چلو شولي دا فرقې د چا د پلار دي هغه ته پکې څه شی پرېږدی که نه ستا ویډیو باندې ما ریکشن کړی طارق پټان باره کې اصل کې طارق پټان ښه سړی دی زه دا نه یم چې بد سړی دی هغه ریسرچر ځان ته وایي په هر شي ریسرچ کوي بازار ته وځي ټماټر والن تپوس وکړي ټماټر کیلو په څو دي او ورته ریټ وایي بیا دا ورته وایي چې ټماټر به ارزانېږي که ګرانېږي به هغه ورته هغه هم وایي بیا ورته وایي دا ټماټر په کوم سیزن کې ښه کېږي نو زمیندار ته خو پته وي چې په دې سیزن کې به ښه کېږي دا پلانې ټماټر دی دا اسټریلین دی دا انډین دی دا پلانې نو دا راشي بورډ ته ونښئ مخې ته کیمره کېږدي په بورډ باندې کرښې وال شروع کړي چې ټماټر داسې ټماټر راغسي بیا داسې لاړ شي سولر والې نه تپوس وکړي سولر شیشه د کوم ځای نه راځي دا په څو د دوکانداره 15 منټه کې پوهېږي بهرحال ملګرو اورېدلې ده ښه نو پوه شوم اوس چې کوم دی نو دا د دین دا مسله چې کوم ده نو ما ورته به ویلي چې ته دا مه چېړه دا څه ټماټر او سولر نه دی چې ته په 15 منټه کې ورشې او چا نه تپوس وکړې بیا راځي بورډ دی کیمرې مخې ته ایښودی دی او زه او په هر شي ریسرچ کوم او لګیا او ټک او دا داسې چل دی او د هغه چل دی او که ته د هغه پوره ویډیو واورې که نه لکه اوس د ټماټر باس که پکې که نه بس دا به دې مازغه وخوري اخر کې به راته بس ووایي چې لکه د دې داسې مثال شو یو سړي په اس باندې کتاب لیکلی واورې د هغه کتاب نوم و چې اس څنګه ځي ټیک ده او د 200 صفحو کتاب و ټیک ده نو دا یو دا 199 صفحې خالي وي او په دې اخرنۍ صفحه یې ولې لیکلي وایي اس داسې ځي ټکاټک 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 دغه مثال دی خپې ټکا کوي او رواني اس بس داسې ځي زه بس دغه مولانا صاحب ما مولانا د سار نه ناست و او ډېر ګپ شپ هم ولګاو وایي چې یاره په دې ویډیو کې به هم لږ ګپ ولګوم الله زه چې ویې لګوم پاتې دنیا ده تېر وخت راځي نه روان پته نه لګي او دا موجوده نه ده موجوده او ډېر خلک دغه کېږي که نه اکثر ما ته زما ملګري زه لکه که د فرقو خبره شي یا زه خو د فرقې نه ویم خو د دې خلکو مطابق چې دا مولانا ښه پوخ دیوبندی دی که نه او زه ښه پوخ اهل حدیث یم د عقیدې په لیاس سره که نه د فرقواریت بحث درته نه کوم خو زما او د ده تقریبا د یو 15 کالو نه چې د ډېر ورکوټوالي نه یا د 20 کالو نه زما او د ده تعلق دی تر اوسه پورې ما او د داسې څه بحث نه دی چېړلی چې دا ستا پټکی داسې او نه ده ما ته ویلي چې ستا دا ګیره دغسې او هغسې بس دا د خپل کار څه کار لري او زه د خپل بس خپل ژوند د یو بل سره په خوشحالۍ تېرو او زما چې څونه ملګري دي ټول زیاتره د دیوبندیان دي او مفتي محسن صاحب دې هم ملګری دی که نه مفتي محسن صاحب هو نو ټیک دی اوس دا ټول خلک د چا نه خپلېږي لکه که زه سوشل میډیا استعمالوم شیخه خبره وره مختصر کو لاس مې ستړی شو لاس دې ستړی شو او که نو بس په دې ویډیو کې د سبانو هلکانو دا لاس ستړی کېږي په بل څه کې ستړی نه شه نه او که نه سیریت نور به ښه استعمالی دا لاس خو چې که مونږ ورته ویل چې دا موبایل لږ ونیسه بیا به یې لاس ستړی کېږي ده په یو لاس مې نیولی دی ظالمه دا موبایل داسې لږ خوځوه نو بیا نه داسې یې خوځوه داسې اوس به دې لاس نه ستړی کېږي ښه لکه بیا به ګپ شپ ولګوو مولانا او زه بس مونږ به څه چای مې وڅښو بیا به ګپ لګوو السلام علیکم